السلام علیکم. پرون تاسو به کتلی په سوشل میډیا ډیر اهم و چې د ایچ اس ان کالج مایکل ایچ تامسن ریزاین کړه او د ریزاین وجه بنیادی دا و چې هغه ته د وفاقي وزیر احد چیمه د زامنو د فیس معاف کولو لپاره گورنر صاحب خط لیکلی او 2 پیرې بورډ اف گورنرز اجلاس په دې راغوښتی نو د دوی دا خیال چې دا به څوک پاکستاني افسري دباو به والي هغه استریلیان دی انګریز دی اپ رولز چلیږي هغه ورته انکار وکړو د انکار سره استعفا ورکړه مسلم لیگ نوم چې کله حکومت کې راغلي هغوی ادارې تباه کوي او دغه وجې چې دوی پکې د خپل کسان په سفارشونو وردننه کی او هغې سره ډیر نقصان وکړي ادارو ته اوس دې کې دوه خبرې دي یو خو دا ده چې احد چیمه مخکې په کرپشن په کیس کې د شهباز شریف سره شریک ملزم او دوی اربونه قربونه والی دي نو د سره د فیس پیسې نه وي خو د دې یو نفسیاتي پهلو دی دوی دا د پلار ماډل ګڼي چې ما سره پیسې یي خو زه به خپل اختیار استعمالوم قانون به ماتوم او زما د بچو ته به هغه هر شی ملاویږي دغه د اشرافیه د ټول نه غټ نقصان دی چې پاکستان ادارو ته وکړو دی وخت کې مونږ په خطه کې د ټول نه لاندې روان یو افغانستان نه زموږ پیسه لاندې ده د بنګلادیش نه لاندې ده د انډیا نه مو لاندې ده څلور مو ګاونډیان دي د دریو سره په جګړو یو د انډیا سره په جګړه یو د ایران سره په جګړه یو افغانستان سره په جګړه یو چین را نه ډېر لرې دی کې هغه سره به هم جګړې شروع کړې وي نو دغه مسله ده چې زمونږ د اشرافیه چې دا دوی هر قانون د ځان دپاره ماتول فخر ګڼي او چې هغه بیا ګڼي دغسې بیا عوامو وایلیشن کوي د رولز او ریګولیشن نو څو پورې چې عوام د خپل حق دپاره او د قانون د حکمرانۍ دپاره نه ودرېږي دا ملک به دغسې تباهۍ ته ځي څه د ټیک کېدو دغه یې نشته پکار ده چې دا خبر کو چېرې په بیروني جمهوري او اصلي جمهوریت کې وي اوس به ګورنر هم ریزاین کړی و او احد چیمه به هم ریزاین کړی و خو زه په سوشل میډیا ګورم چې د هغه سپورټران او چمچې په میډیا کې د هغوی حمایت کوي چې دا چیمه ډېر ښه کړي دی او دا د حق دی او ګورنر هم ډېر ښه کړي دي نو د دې نه بله بدقسمتي څه کېږي سوري خو الله دې زموږ په دې ملک باندې رحم وکړي او الله دې پاکستان عوام او پاکستان ته حقیقي جمهوریت وښیي چې د دې اشرافیه دا 5% چې په موږ مسلط ده چې د دې نه مو خدای د دې روژې په برکت خلاص کړي او عوام ته حقیقي جمهوریت او حقوق میلاو شي ستاسو څه خیال دی سوچ پې وکړئ او په سوچ کې څه ګناه نشته